السلام علیکم ملګرو. عمران خان ته نن په یو بل غټه مقدمه کې کامیابی ملو شو. چیف جسټس عمر عطا بنډیال تلو کې یو ډیره غټه فیصله کړې. نن د چیف جسټس عمر عطا بنډیال اخري ورځ خپل دفتر کې خپل تلو کې په پی ډی ایم باندې بجلی راغورځولې ده. جی چیف جسټس عمر عطا بنډیال تلو کې نن ان ار او 2 کل عدم قرار کړه او ټول مقدمات دوباره کولاو کړل. دا درخواست عمران خان په عدالت کې پیش کړو. کم نیب ترامیم چې پی ډی ایم حکومت جوړ کړو هغه نیب ترامیم نن کل عدم قرار شو. کله چې پی ډی ایم حکومت د نیب ترامیم بل پاس کړو نو دغه ټایم عمران خان په عدالت کې درخواست جمع کړی و چې چیف جسټس عمر عطا بنډیال په هغه درخواست باندې نن فیصله سنو کړو او هغه بل یې کل عدم قرار کړو. کم بل چې پی ډی ایم حکومت د نیب قوانین ترامیم جوړ کړی و او پاره کې هغه ته ریلیف ملو شو او خپل کرپشن کیسونه ختم کړي و. ان ار او 2 هم اغشته و. نو هغه کیس چې کوم دی نن پی ډی ایم نن هغه کیس چیف جسټس عمر عطا بنډیال دوباره کولاو کړی. جی اوس په د نون لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي مقدمه دوباره واپس کولاویږي. د نواز شریف د 21 اکتوبر وطن واپسی منصوبه چې کومه هغه یو ځل بیا ناکام شو. چونکه اوس که نواز شریف واپس وطن ترازینو خو بیخي غ چانس ختم شو. خو بډارک ایرپورټ نه ډایرکټ جیل لزی. جی بل نن د چیف جسټس عمر عطا بنډیال خپل دفتر کې اخري ورځ او افیس اورز ختمېدو نه نیمه غنټه مخکې چیف جسټس عمر عطا بنډیال دا غټه فیصله سنو کړه. بل وکیلانو ورسره هم فیرویل پروګرام هم کړی دی او چیف جسټس عمر عطا بنډیال وکیلانو ته ډیر زبردست پروتوکول سره څومره هم وکیلانو چیف جسټس عمر عطا بنډیال ډیر زبردست پروتوکول سره د خپل افیس نه رخصت کړو او چیف جسټس عمر عطا بنډیال ټول وکیلانو ته ووی چې ګډ ټو سی یو. دا هغه فکره ده چې کومه فکره چې کله عمران خان په 9 مئی کې په 9 مئی گرفتار شو نو هغه نه پس چې کله بیا عدالت له پیښ کړو نو عمدي جج چیف جسټس عمر عطا بنډیال عمران خان ته ویلو ګډ ټو سی یو. نو دا یو ځل بیا تنزیه انداز کې څومره هم مخالفین دي د عمران خان دا فکره یو ځل بیا د عمران خان وکیلانو ته چیف جسټس عمر عطا بنډیال وی چې ګډ ټو سی یو. جی دا کم بل چې پی ډی ایم حکومت پاس کړو نیب قوانین ترامیم بل چې کومو دا پی ډی ایم حکومت پاس کړو چونکه دی بل نه عمران خان ته هم فائدہ و. عمران خان ته هم دی بل نه فائدہ اچته شو. عمران خان خپل ویلو چې دا کم بل پاس کړی دی ته دی بل نه ماته هم فائدہ رسی خو زه د ملک نقصان نشم کولای که زه خپل فائدې ته ګورم نو د ملک نقصان کیږي. جی ځکه عمران خان د دې بل خلاف درخواست جمع کړو چې په ما کم کیسونه دي زب خپل کیسونه صفا کوم عدالت له پېښو کوم خو چې په دای کم کیسونه دي نو دای څنګه نیب قوانین کې ترامیم کوي او خپل کیسونه ختمي د نیب په ذریعہ باندې. نیب قوانین چې کم ترامیم دای کړي هغه کې لس پوینټونه چې کم دي نن چیف جسټس عمر عطا بنډیال کل عدم قرار کړ. په هغه باندې خبره کوي. جی سپریم کورټ د نیب ترامیم درخواست بل قابل سماعت قرار کړی او نیب قوانین کې د پی ډی ایم حکومت 10 تبدیلیاں کړي وي د خپل مقصد او منافع د لپاره خپل کرپشن ختمولو د لپاره په دغه نیب بل کې د 10 تبدیلیاں کړي وي. 10 تبدیلیانو کې نن جج 9 تبدیلیاں کل عدم قرار کړي. نن چیف جسټس عمر عطا بنډیال عدالت کې فیصله سناولو دوران کې وی چې لیډیز اینڈ جنټلمن نن د 2-1 اکثریت سره زدا فیصله سناوم. جی نن دا چې کوم چیف جسټس عمر عطا بنډیال په عدالت کې دغه انداز نن لګ بدلو چونکه غلا پته واخرنی ورځ مې ده نو مزاحیه انداز هم ډیر زیات اپناو کړو لکه ډیر زیات سیریس هم نو وکیلانو سره غپې شپې هم لګولې خو دا کم فیصله چې سناول دای هم په ډیر بدل انداز کې سناو کړی ده. نیب ترامیم خلاف درخواست قابل سماعت او نیب قوانین ترامیم با دا بل چې کوم دی دا کل عدم قراریږي. دی بل کې یو پوینټ دا هم که یو کس 50 کروڑ نه کم کرپشن وکړي نو هغه ته به نیب سنوي. دا پکې یو بل پوینټ. جی یو کس 49 کروڑ کا کرپشن وکړي نو نه باغ نشي رانیوي چې ترسو هغه 50 کروڑ نه کړي مطلب 50 کروڑ نه کم کرپشن والا کس سی کمی هغه له نیب سنوي. دا پکې هم یو پوینټ دا دومره رامیان نګور د پی ډی ایم والا چې د خپل ریلیف د پاره پاکستان کم وزیل او رسول پاکستان غار کو تبا کو ګوره دومره غټ کرپشن دی کړی دي او په حکومت راغ کې ناست نو خپل کیسونه ختم ک او حکومت ختمېدو سره واپس ټولو تختیر یو ځای تربیت تر شوک دوبۍ کې رسوک لندن کې رسوک یو ځای کې رسوک بل ځای کې پاکستان باندې سکی. پاکستان خو چې کله لپته ولګي حکومت ته راځه بس بیا به جیبونه راکوم نو بیا پاکستان ته راشي. ایو خو پاکستان کې یو ورځ هم نه تیری. ډیره د افسوس خبره ده خو مونږ عوام چې کم یو مونږ کما کل یو مونږ نه پیګو مونږ دله دوباره چانسونه ورکو دوباره ورپای زنده‌باد ناره و. خو جی عدالت وی چې د قانون سره کوم مقدمه ختم شوی دي نو هغه مقدمه دي دوباره کولو شي چې کم د کرپشن څومره هم کیسونه د غلب یو ځل بیا راګیریږي څومره هم د ملک له نقصان ورکړي دي نو دا صرف د جج نه پکار هر جج للی پکار هر کس لدی چې د کرپشن خلاف आवाज جوړ کړي چې کله زموږ ملک کې کرپشن ختم شي هر څه به ټیک ټاک شي ان شاء الله. ډیر زیاته مننه. والسلام.